کوزدر تلاش کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام دفتر پرانیستي په سلسله کې تابع شوی غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان پیپلز پارټي مرکزی سیکرټری اطلاعات او غربت کې کمی راوستو وفاقي وزیر فیصل کریم کندي ویلي دي چې پاکستان پیپلز پارټي به پر روان انتخاباتو کې هیڅ چا سره انتخابي اتحاد نه کوي او په خپل نخه غشي او جنډې سره به د ملک د ټولو حلقو نه خپل امیدواران ودري. د پاکستان پیپل پارټي پخوانی سېنیټر احمد حسن خان په مشرۍ کې تلاش کې تابع شوی د غونډه کې د پاکستان پیپل پارټي خیبر پختونخوا صدر محمد علي شاه باچا په شمول بنظیر انکم سپورټ خیبر پختونخوا ډایریکټر جنرال زهرا اسلم کوزدر سره تعلق لرونکو ضلعي مشرانو او پارټي ګڼ شمېر کشرانو کارکونانو شرکت کړو. غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان پیپل پارټي کوزدر مشر لارښود پخوانی سېنیټر احمد حسن خان، پاکستان پیپل پارټي لویر ملکن صدر ملک عظمت خان، کوزدر مشر نوزاده محمود زیب، جنرل سکرټر اشفاق باچا، مظفر سید وکیل نعیم الله خان، فضل حسین، کوزدر سیکرټری اطاعت علمزیب خان شهاب عثماني او برکت خان سره نور وینا کوونکو په کوزدر کې د بنظیر انکم سپورټ درې دفترو په پرانیستا او تلاش ته پراتګ د فیصل کریم کندي او پارټي د مشرانو شکریا ادا کول سره کوزدر کې د پیپل پارټي لخوا شوی نور ترقاتی منصوبو ذکر وکړو. وینا کوونکو تلاش بایپاس، سټیل پل، تلاش کې د جنکو ډیګري کالج جوړولو او پیپل پارټي سوشل میډیا کسانو د پاره 10,000 روپو تنخواه شروع کولو، ورکرز ویلفیر بورډ ملازمینو بحالي غوښتنې هم وکړې. غونډې تر وینا په وخت د پاکستان پیپل پارټي خیبر پختونخوا صدر محمد علي شاه باچا د تحریک انصاف 13 صوبایي حکومت په کارکردګۍ ټکونه وکړل او ویل چې د 13 کالونو په دې صوبه کې داسې حکومت تیر شوی چې مکمل اختیار لرو، خو په صوبه کې یو کار هم داسې نه دی کړی چې سړی یاد کړي. دا ویل چې د ملکی او ولسی ترقۍ لپاره د پیپل پارټي نه پروګرام بل هیڅ چا سره نشته او دا چې د ملکن ډیویژن د ولس د حقوقو تحفظ هم د ټولو نه زیات دی کړی دی او کوي. په خپل وینا کې فیصل کریم کندي زیاته کړې ده چې د ریاست مدینه 13 حکومت په کوزدر کې 40,000 کارډونه بند کړي چې دویم طرف کې د عمرې تک د پارتلون کې زایرین هم شاملو دي ټول کولاو کړي دي. د ویل په کوزدر کې 50,000 مستحقین د وړاندې نه د بنظیر انکم سپورټ پیسې اخلي او 20,000 نوې اندراج سر ته رسیدلې دي. د ویل چې څومره په تیزۍ تحریک انصاف جوړ شو دومره په تیزۍ لګیا دی ختمیږي. د وینا وا چې ان شاء الله تعالی ضرور پنځه میاشتې پس په د پاکستان پیپلز پارټي حکومتي او ان شاء الله تعالی د اټیچ په همیشه لپاره ګټوري کوي. د سره دې دا خبره کومه کول د میډیا په ترو تاسو په ترو تاسو په وساتر چې کار موږ کړی نه ناسې جلسې مکوئ. ټیکس شکر الحمدلله چې پاکستان پیپلز پارټي یو ورکرم ژوندی د چاپدار نه نشي لګولی. شکر الحمدلله چې چېرته ځو چې کوم ځای کې پروګرام کوو د خلکو چې زه کوم جوش ینم کومه مینه ینم نو د دې نه درته زه وایم انشاءالله تعالی چې را روان وخت د پاکستان پیپلز پارټي دی ګرځي خو پاسئ به او نه خو راته وایي که نه د بیخي بس ستړي شوي یې خو پاسو به د دې خپل نمایندګان دپاره به کوشش کوو د پاکستان پیپلز پارټي دپاره به کوشش کوو. ګوره فایده هم ګوره پاکستان پیپلز پارټي کې ده. هر حکومتونه مو لیدل، MNA مو لیدل، MP مو لیدل، لږ کمپیریزن کوئ ورسره چې د هغې کردار د هغې کارکردګي او د دې نورو پارټو کردار او کارکردګي عزتمندو څنګه ده. هلته خو پي ټي ایم باندې یو ورځ وخت ټایم راغلی 4 کاله وزیر اعلی جوړو یو میټینګ ورغلی زه لاړم خداحافظ. دا یې دوړ پوزیشن دی. نن تاسو ګورو چې کم سپیډ باندې پی ټي آی جوړه شوې په هغې سپیډ باندې نن راغله چېرته دي اوس خو غږ هم نه کوي چې پارټۍ پاره که تاسو وایئ که قربانیګانې ورکوي هغه قربانیګانې پاکستان پیپلز پارټۍ ورپوره نه ګورو چې خلکو خپل ځانونه سوځولي بوټو صاحب دپاره کوړی خوړلی وی جیلونه یې تېر کړو. دا خو یو ساړې ته لاړ شوي ډېره ګرمي ده پکیا کار نه کوي موږ وضو لګوي پارټۍ پرېږدو لګوي. خو دا ځکه موږ دا وویله چې دا شیان چې کوم دي دا قربانیګانو باندې پارټۍ ورکرانو باندې پارټۍ آبادوي. نه دلته یو بل پارټۍ چې دا یو حقوق مالکان خبره کوي لګیا دي. نن یو جلسه ده ما میډیا په توسط باندې هغو سره سوال دی چې نن جماعت اسلامي امیر سراج الحق صاحب ته زه دا وایم که حقوق پاکستان کې چا ورکړي دي د پاکستان پیپلز پارټي ورکړي دي. 2010 کې
خیبر پختونخوا ته نوم ملاو شوی دی 2010 کې زرداری سے خپل ټول اختیارات پارلیمنت ته ورکړل 2010 کې موږ ته NFC ایوارډ راغلو 2010 کې موږ ته خپل رویالټي پیسې ملو شوې دي 100% هغه نه پس خو سراج الحق صاحب ته هم فاینانس منسټر وی تا دې صوبې باره څه وکړو تا ته هم پکار و چې 100% هغه نه زیاتې کړی وی که نه ته خو د خزانې باندې ناست وی ته خو PND باندې ناست وی څومره فیصد هغه زیاته کړه چلو موږ 200% زیاته کړو تا به 100% زیاته کړې وه چې یاره ما دې صوبې لپاره دا وکړو خو هغه ټایم خو تا هم PTI ولا غونډې تره زوی جوړ وی تا حکومت کولو لګیا و هغه ټایم به د صوبې د مالکان ډبو پر آواز کړو چې ټایم ته دغه کابینې سوې د فاینانس منسټر وی سینیئر منسټر وی هغه ټایم 2010 NFC ایوارډ نه پس یو مرکز نه موږ ته خپل 100% هغه دې ملاو شوي موږ وار اون ټیرر کړی دی دا تاسو علاقې کې دا سوات کې چې کوم اور بل شوی دا پورا پاکستان کې اور بلو پاکستان پیپل پارټي NFC ایوارډ 1% خیبر پختونخوا د جنگ لپاره ورکړی وه هغه تقریبا 60 ارب روپۍ سالانه جوړېږي نن پورې ملاوېږي لګیا د ملک کې سزا جزا نشته نن چې موږ لاړ شو پولیس وایي چې موږ سره لیبارډۍ نشته موږ سره وسایل نشته وایي دا تپوس وکړو چې دا 40-50 ارب روپۍ چې سالانه ملاوېدې آیا په څه شي باندې ولګولې کوم ځای کې لاړل دا صرف وار اون ټیرر باندې ورته ملاو شوي وو د موږ د ګیس ریالټي د بجلۍ ریالټي چې کوم موږ د پاکستان ریاست ته ارزانه بجلۍ ورکوو 90,000 بیرل چې پاکستان تیل پیدا کړي چې 50,000 بیرل چې دا هغه خیبر پختونخوا پیدا کوي او واحد صوبه ده چې کوم کې ریفاینري نشته چې کله موږ خبرې کوو چې دا ور صوبایت خبرې کوي صوبې خبرې کوي موږ دغه صوبې څومره وسایل دي موږ خپل ریاست ته ورکوو ما کله چې څوک وایي چې ورکوي نن تماکو خیبر پختونخوا پیدا کوي ریالټي مرکز پرې لګیا ده مزې مرکز پرې لګیا ده نن چې ما اوبو چې کوم اوبو یې کار شوی و ما اوبو ایسه نن نور صوبې استعمالي ما ته اوبه نه میلاوېږي BRT ضروري ده خو د ځمکې آبادول ضروري نه ده خبره داسې ده چې دا شیانو لپاره چې دا کم خلک خبره کوي حقوق صرف پاکستان پیپلز پارټۍ چې ده هغه د مرکز نه صوبو ته هم ورکوي که هغه بلوچستان دي که خیبر پختونخوا دي اگر سراج الحق صاحب ته د صوبې حقوق غواړي بیا راځه پاکستان پیپلز پارټۍ سره ګډ شه موږ به د صوبې د مالکانو حقوق ډېر پارټیانو وروایي چې یاره داسې ده چې موږ به اتحاد وشي فلانی کینډیډیټ به کښېني او فلانی به پاسې کړی پاکستان پیپلز پارټۍ به خپل کینډیډیټ خپل ورکر په سر به یې چا سره سودا نه کوي هر سیټ باندې پاکستان پیپلز پارټۍ کینډیډیټ وي تیز نشان به وي خو یو هغه ده چې تاسو اتفاق وي پاکستان پیپلز پارټۍ د نن اتفاق وکړي یو د ټولې پارټۍ د په یوه سي تاسو مقابله نشي کولی خو چې خپل اتفاق وکړي انشاءالله تعالی پاکستان پیپلز پارټۍ انشاءالله دور روان ده په ګډه باندې به انشاءالله د علاقې او د صوبې ترقي کوو صوبې محرومیانې صوبې حقوق دپاره به انشاءالله تعالی اواز اوچتو په دې موقع فیصل کریم کونډي د ولسي غوښتنو د حل لپاره خپلو کوششونو کولو یقین ورکړو. محمد اسرار، خیبر نیوز، تلاش، کوزدیر.